او رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کلم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کلم رب وای بندتا تا نبرازشم تور لحد بدی رنا کلم تا نبرازشم تور لحد بدی رنا کلم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کلم رب وای بندتا یتان برازشم تور لحد بدی رنا کړم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کړم رب وای بندتا او رب وای بندتا ستا د رزق ذمہوار ما یا رب وای بندتا ستا د رزق ذمہوار ما او رب وای بندتا ستا د رزق ذمہوار ما خود زما بندشا خود زما بندشا زبډیر فضل پتا کړم ته زما بندشا زبډیر فضل پتا کړم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کړم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کړم تا نبرازشم تور لحد بدی رنا کړم تا نبرازشم تور لحد بدی رنا کړم رب وای بندتا کدیات بدی دنیا کړم رب وای بندتا او لا سوخ پی می درکړل بل پیدا می مسلمان کړلی یا لا سوخ پی می درکړل بل پیدا می مسلمان کړلی یا لا سوخ پی می درکړل بل پیدا می مسلمان کړلی و سمرلوی نعمت دے سمرلوی نعمت دے دا حساب بخا مخا کړم سمرلوی نعمت دے دا حساب بخا مخا کړم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کړم رب وای بندتا تا نبرازی شما تور لحد بدی رنا کړم تا نبرازی شما تور لحد بدی رنا کړم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کړم رب وای بندتا او دا چری اونوي چې دنیا په ما آباد ده یا دا چری اونوي چې دنیا په ما آباد ده او دا چری اونوي چې دنیا په ما آباد ده یتا بکړم فنا تا بکړم فنا زب نور خلی را پیدا کړم تا بکړم فنا زب نور خلی را پیدا کړم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بهون کې مهربان بادشاہ دی دا ټیم د الله په کور کې موجود یم مدرسه هم ده او جماعت هم دی چېرته چې په ګڼ شمېر کې ماشومان دلته سبق وایي د دې مدرسې حالات په تاسو ته ښکاري دا دیوالونه هم غورځېدلي مرمت پکې شروع دی قاري صاحب نه تپوسونه کوو چې دوی ته څه ضرورت السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشته څنګه ښه جوړې تکلیف دی خو د مدرسه کې د دې نوم چې کوم دی هغه مصباح العلوم مدرسه ده او دې کې چې کوم دی څلور استادان درسونه ورکوي یو استاد چې کوم دی هغه د حفظ او بل هم د حفظ دوه چې کوم دی هغه د کتابونو درس ورکوي دې کې چې کوم دی دغه د اوس فلحاله د بارانونو تېر بارانونو په وجه باندې د دیوالونه مخامخ چې کوم دی هغه ټول وران دي مکمل د باران چې کوم دی هغه راغورځولي دي نو دې دیوالونو په خاطر باندې بیا موږ لاړلو په قرضونو باندې مو هغه سودا راوړله نو هغې سره مو دغه مرمت وکړئ دغه ځای په ځای د دیوالونه او مثال د یو برنډې ته هم ضرورت دی د ماشومانو تقریبا موږ سره د حفظ او نظیره او قاعدې تعداد چې کوم دی هغه 200 ماشومان جوړېږي د هغې سره نو دننه کوټو کې کمرو کې په دې ګرمۍ کې ډېر زیات مشکل وي او ماشومان چې کوم دی هغه د ګرمۍ په وجه باندې ډېر زیات په تکلیف وي په مشکلاتو کې وي برنډه مو ورته جوړ کړه هغې ته اوس فلحاله ګاډر هم پکار دي کړۍ هم ورته پکار دي د هغې چې کوم دی دا ستنې هم پکار دي خښته ورته پکار ده نو دا هر څه مونږ چې راغلي دا هم په قرضو راوړي د دې په بنیاد باندې شهره جومات دی د الله کور دی او ماشومان دي چې دلته مثال څوک بغیر د اختیاره منډې برامنډې هم نه وایي نو په دې وجه باندې دغه کار مو وکړئ په قرضو باندې او اوس هم ډېر شی پکې پکار دی نو که څوک مرسته وکړي دې سره خدمت وکړي د دې الله د کور سره نو دا به د هغوی لپاره د دواړو دنیاو یعنې خیر او برکت وي او د دې مدرسې نوم چې کوم دی مصباح العلوم نامه ده او زه په خپله چې کوم دی مولوي صاحب عبدالقدیم حقاني خبره کوم او چې دغې مدرسې کې
او بل موږ سره شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن مارتونګی صاحب هم دی، قاري صاحب محمد اسماعیل دی او نور ملګري هم دي. نو موږ دغلته درسونه کوو او بس د الله د رضا دپاره لګېږو. خدای جل جلاله دې په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. او ستاسو نه یو جهان مننه چې تاسو زموږ غږ واورېدئ او موږ ته راغلی او زموږ نه مو تپوس وکئ، او یو جهان مننه کور ودان. دا مدرسه د تخبې علاقه ده، د پرخو ډېرې سره لږه فاصله کې شینکی ورته وایي، د ماجرو کیمپ دی، هلته واقع ده. د مدرسې اډرس دغه دی. دا نمبر به تاسو ته په سکرین هم ښکاري او مولوي صاحب به تاسو ته زباني خپل نمبر وایي د موبایل. زموږ د موبایل نمبر دی 0336 65 10 865. دا زموږ خپل نمبر دی د موبایل. بیا یې ووایه 0336 65 10 865. دا زموږ د موبایل نمبر دی او په دغه نمبر باندې زموږ سره واتساپ هم دی په دې 0336 65 10 865 باندې. او بل نمبر دی زموږ 0348 92 0304 0348 92 0304. مننه یو جهان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مولوي صاحب خبرې تاسو واورېدې چې په دې مدرسه کې د چا څه هم وس کېږي، که هغه مثال خښته ورکوي، که سریه ورکوي، که سیمټ ورکوي، که یا د نغدو پیسو وس کېږي، نو د دوی سره تعاون کولی شي. په دوی الله هم سپارم. الله په امان.